دی وجي په مبارک ډېر په طریقو ډېر په هغه باندې مفصل طریقې سره دي ګوره زیاتي کسانو صاحب ډېر مخ سلام علیکم تاسو مشر ځان کې مکه والا کا دا ته راځي یو برخه شته چې خپل د قام سپېڅلي هغه شهیدان چې د سپین ملنګ په مشرۍ کې د چارسدې میدان کې د پاکستان د ړومبنۍ د جشن ازادۍ نه 2 ورځې مخکې موږ پښتنو ته تحفه میلو شوې وه هغه شهیدانو په یاد کې نن موږ سره په دې پینډال کې ما یقین دی چې د هغې شهیدانو کورنۍ هم موجودې دي او نن زه ډېر فخر سره دا خبره کوم چې د دې خبرې تقریبا 4 کاله وشو خو نن هم په پښتون قوم کې د هغې عقیدې د هغې جذبې د هغې مینې د پښتون ولس د هغې خدمت او د دې د حق زمونږ قام زمونږ د خاورې د ازادۍ دپاره سرونو ورکولو ته تیار دي دا نن چې کم ملګري راغلي دي دا د دغې عقیدې ملګري دي د کمې عقیدې چې سپین ملنګ بابا د کمې عقیدې چې دا شهیدانو انشاءالله د دغې شهیدانو ته خراج تحسین دپاره موږ ټول راغونډ شوي یو او ستاسو سوال راغی د بابړې نه دی نه مخکې به ځو جلیاواله ته لاړ شئ زموږ د پښتنو او بیا د بابا د نظریې دا تاریخ پاتې شوی دی چې موږ د خپل قام له قربانۍ ورکړي دي هغه کو د بابړې د شهیدانو په شکل کې دي هغه کو د ټکر د شهیدانو په شکل کې دي هغه کو د اتیخیلو د شهیدانو په شکل کې دي یا هغه کو د کیسهخانې د شهیدانو په شکل کې دي او یا راځي هغه د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خاورې ورکړل د هغې پورې او د هغې نه راوالی تر د دې وخت پورې چې زموږ اخري د پارټۍ د مرکزي مجلس عاملې غړی تاسو وکته چې بله ورځ بلوچستان کې کاسي صاحب په کم شکل شهید کړی دی او په کم شکل خپل قام ته ملو شوی دی یا د دې نه مخکې اسدالله خان اچکزی نو زموږ ریاست خو ټول عمر دا خبره کړې ده خو الحمدلله موږ واضحه وایو چې زموږ هېڅ قسمه ذاتي مسلې نشته بلکې ما هغه ورځ په دې جرګه کې ډېر واضحه دا خبره وکړه تاسو به اورېدلې مې چې کو دا وزیران او دا سلیکټډ خلک دا ګوډاګي کو چېرې زموږ مړي داسې ضایع کول غواړي نو ما ورته تېر ځل وویې چې دا آخري ځل دی د کاسي صاحب چې عوامي نیشنل پارټي او د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران دا سوال اوچتوي چې دا کار چا وکړه که د دې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ یو ورکر ته هم نقصان ورسېده نو موږ به دا نه وایو چې دا چا وکړه بلکې موږ به ښکاره وایو خپل ریاست ته به وایو چې دا تا وکړه دا تر 100 کالو نه کې لګیا او د یو مړي تپوس په دې نه پس موږ ډایرکټ د خپل ریاست نه کوو او تپوس به هم د خپل ریاست نه کوو بدقسمتۍ نه حالات داسې وو هغې وخت کې چې ریکارډ پاتې شوی نه دی تاسو ته پته ده چې د بابړې داسې یو واقع ده چې دی کې ښکاره شهیدان هم شته خو دی کې پټ شهیدان په دې شکل شته چې اوبو ته ویشتلي شوي دي سوځولي شوي دي د هغې پته هم نه ده لګېدلې د هغې تر دې وخت پورې چاته پته هم نه لګي بغیر د خپل کور نه چې د هغې کور نه یو نفر لاړ او غیب شو څونه چې موږ سره ریکارډ د دې وخت پورې نو څه د پاسه 600 شهیدان په ریکارډ راغلي دي او موږ د باچا خان ریسرچ سنټر د لاندې تحقیق جاری دی ولاړ نه دی تر هغه وخت پورې به جاري چې موږ یو شهید را مخکې کړي ني او انشاءالله تاسو به ډېر زر ان قریب ګورئ چې دا ما څنګه هغه ورځ
د انګازې سټوډیو افتتاح وکړه او انګازې سټوډیو افتتاح سره ما اعلان وکړ چې انشاءالله دی نه پس به موږ سټیج ته ځو، موږ به دی نه پس تیټر ته ځو. نو انشاءالله تاسو به اینه چې زه به د تیټر په شکل په سکرین هغه ټول خدای خدمتګار را واپس کوم او د خپل قام ته به مخامخ په خیال. خو دا به میا صاحب دا خبره کړې زموږ د پارټۍ د پلیټ فارم داسې لا فیصله نه ده شوې. البته موږ دا ویلي دي چې پرون چې کله حکومت کې موږ نه دا یو غلطۍ شوې ده چې موږ دا کیس پرسیو کړو. انشاءالله چې کله هم داسې وخت راځي موږ به دا کیس ضرور پرسیو کړو.